زمون په جمعات کې دویمه درېمه څلورمه جمع کیږي په دې کې شرکت کول څنګه دي دین ځان لمونځ ښه دی دا ځینې بیوقوفه انسان دلته راشي او دویمه جمع کوي او بیوقوف نورو ته آواز کې راشه ګناه ته رابولي دا ګناه ده زموږ د احنافو مذهب ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما دا خبرې به لږې ترخي خو انشاءالله چې پیدمنې وي ځکه دا مخکې دا کس چې کوم دی را مولانا و بیا دې نه پس مفتی شو اوس ډاکټر شو. ډاکټر معنا دا چې بس د دین په هر څیز پوهېږي که نه او اوس د پی ایچ ډي وکړه دی کې په هر څیز پوهېږي نو دی کله اوس راشي نو خلکو ته صرف وخاندي صرف وخاندي که نه. بله دا خبره ده دی چې دا کمې کوېسچن یې دا تاسو ته پاڼه ښکاري چې یو کس سوال کړی دی یو دا چې کوم دی نو دا تپوس کوي دا اصل کې دلته څوک ناست نه وي چې دی داسې مکی صاحب ناست دی او خلک چیټونه ورلیږي او ردنه خلک پوښتنې کوي چې یاره دا کار دا خپله دی کور کې دا چیټونه لیکي دا سوالونه ځان ته خپله لیکي او بیا یې راوړي او هلته کې مسجد کې ناستي دا ما خپله هلته لیدلی د مسجد کې ناستي اعلان دی او ځان ته موبایل لګولی لکه څرنګې چې مونږ لګولی همداسې ځان ته موبایل لګولی و داسې پکې هم وګوري و داسې پکې هم وګوري که نه لکه دته چې دا ټول بازار دته ناستي نو دی اصل کې مسله بیانوي او په مسله تحقیق نه کوي په مسله مطالعه نه کوي. دی اوس دا وایي چې دویمه جمع په مسجد کې کول دا وایي دی ګناه ده مه یې کوئ ګناه ده او بله دا وایي چې که ما په مسجد کې څوک ولیده چې دویمه جمع کوي وایي د سټ نه یې نیسمه او ښکته یې راګزارمه. بله دی دا خبره کوي چې یاره وسوسې دا کارغت هم شیطان ورشي نو دغه یو څو غلط بیانیانې دي. یو خو دا ده چې دی وایي چې یاره دویمه جمع په جومات کې کول ګناه ده مکروهي تحریمي ده ټیک ده خو مسله باندې تحقیق پکار دی چې یاره دا مسله د څه د وجې نه مکروهي تحریمي ده او آیا که وشي نو جایز ده که نه ده یا پکې ګناه شته که نشته دی. نو اصل کې خبره دا ده که دغلته کې په محله کې داسې چې مؤذن مقرري وخت د تعین شوی وي امام مقرري او دغلته کې دویمه جمع څوک بغیر د عذره کوي څه عذر نشته او دی قصدن عمدن مسجد ته راځي او جمع کوي نو دا مکروه تحریمي ده. خو که چېرته داسې یو سړی د جمع کولو عادي دی خو په مخه د دې نه جمع نه کیږي دی مسجد ته راغی او جمع تې شوې ده او دی د جمع عادي دی د جمع تکبیر الله سره مونځ کوي نو که دی دا دویمه جمع دغلته وکړي نو هېڅ حرج پکې نشته دی. امام ابو یوسف رحمه الله قول دا دی چې ثانیا دویمه جمع کول دا په مسجد کې اولنۍ جمع شوې ده او بل کس راغی دویمه جمع کوي نو دا جایز ده دې کې څه ممانعات نشته دی کولی شي. خو دې چې کوم دی تی مکمل له ګناه کار جوړ کو خلک د جمع څومره فضایل راغلي دي د جمع څومره فضایل پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته بیان کړي دي دی هغه نظر انداز کړو او خلکو ته وایي چې تاسو ځان لمونځ کوئ دا بهتر دي. نو د جمع موږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم تلقین کړی دی چې تاسو د جمع سره مونځ کوئ د جمع سره مونځ ادا کوئ او دا خلک د جمع نه منې کوي. بله د یوازې دا مسلې نه دي دنیا مسلې نورې داسې دي چې دی داسې بیانوي لکه وایي کارغه ته شیطان وسوسه ور واچي ته لاړ شه او د پلنکي د کور په سر باندې کښېنه او قع ورته وکړه نو دا شیطان درته وسوسه کوي. بیا خو د میخو ته شیطان وسوسه کوي چې یاره ته لاړ شه پردي باغ ته ور واوړه او خوراک دې وکړه. بیزو ته شیطان وسوسه کوي چې ته ورشه د پردي باغ ته نو بیا پکار ده چې الله پاک دی بیزو له سیرلو له دې له هم سزا ورکولی په دې باندې. نو دی داسې نورې مسلې غلطې بیانوي خو صرف د ټیک ټاک کې کسان داسې چې دی لږ داسې وخاندي که نه دا سوال کړی دی که نه نو په دغه وجه باندې دی داسې نو غلط بیاني نه ده پکار. دا چې کم دی نو مولانا او بیا مفتی شو اوس ډاکټر شو. موږ وایو چې ډاکټر مولانا مفتی سلمان اظهر صاحب داسې کار دی چې تحقیق کوه مطالعه کوه خلک د ثواب د کار نه ګناه مه جوړوه. خلکو ته دا مه وایه چې جمع مه کوئ د جمع سره مونځ مه کوئ خلکو ته وایه که په جومات کې د نه جمع شوې ده کور ته لاړ شه په کور کې جمع وکړه. بل ته خو خلک د دې نه منې کوي چې را دویم پیر باندې راځي او جمع کوې نو دا ګناه ده ته د ګناه کار کې نو دا د ګناه کار دی د الله ولی